दुनिया के मुंसिफों, तुम्हें इन बेकसूर मासूम बच्चों पर रहम क्यों नहीं आता? तुम किस कानून के मुहाफिज हो? वो कानून जो जुल्म का मुहाफिज है। ए दुनिया के मुंसिफों, सलामती के दामनों, कश्मीर की जल्दी वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। आजादी ही हमारी मंजिल है और हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूछना चाहता हूँ, बात शर्म आती है ना, बात कुछ ऐसा है। आपने शादी वादी की है? शुक्र दे निमकोंडे में। निमकोंड का मतलब है कि हज़ खुमश्ते हुपनिश हिसाब दा निश मतलब हम उसने तो पता निश्ते इस मतलब है वो हमारा भी नहीं है, वो काने भी है, ब्रगा भी है और पुआड़ा भी है। अरे दे तो उस पुआड़े मतलब हम पता निश्ते। पुआड़े मतलब दे जो हम घर का सारा बर्तन मरता नहीं होता, वो गंदे रखता है और घर में झाड़ू माड़ू भी नहीं लगाते, घर से सब डेरान बनाया हुआ है। अब हमारे साथ शादी करेगा एक शर्त पर जो अंदर था वाला आर देसल शर्तु न हुआ या जमानु साके बेकवाल जब क्लास 6 जब कोमा ने जब स्कूल के बस में ना सो मंग डेर एंजॉय ओकड़ा मा पके हाका मोकड़ा और आई के मंग सर जब मंग टीचर डेर मेहनत करो ना दाजी नो फिर दुनिया तंग में सस्ता तंग मला अलग जगह में स्पेलिंग करते हैं मैं सही आंसर अलग वाई जी CHRG सो CHRG पदे किसी चर रेगी MAY मैं जोड़े वक्त पता चटने कोड़े लिशु मा अलग ने स्पेलिंग करते हैं मेरी सही आंसर रखा CHEMICL कमाकल वाला वसे कोड़े काबिल बाबा जी हेन सही द शादी ओ दाजी तास कड़दा गर्नु मिदल्ला रोहाना को ने जमन स्कूल की बस में ना सु मंग दी की सागस से खागा की او چې دلته کم ملمانه موږ راغلو ججمنټ کوو او کم نو لکه سټوډنټانو هغوی د خاکه ډېره خوښه شوه او موږ به انشاءالله نیکس چې کم پروګرام رایي که موږ ښه ایسالو خبر پورو. السلام علیکم. زما نوم خوشبو دی، زه په کلاس 3 کې سبق وایم او نن زموږ سکول کې د هاوسونو بزمینای سو ما پای کیسه اخیستې وه او زه په قدیر هاوس کې ما په ټیبلو کیسه اخیستې وه. زما قدیر هاوس ډېر خوښ دی او د نای سکول او الله دې زموږ د نای سکول کامیاب کړي، آمین ثم آمین. मेरा नाम मुरीश है और मैं दिना स्कूल से रमदान में क्लास 6 में पढ़ती हूँ. आज हमारे स्कूल में बज़मेनाइज़ था, हमने उसमें टेबलों में भी हिस्सा लिया था और नात में भी. पिछले बार भी जो है हमारे स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट पोजीशन आया था इकबाल हाउस की और इस बार अल्लाह करे कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आए. अल्लाह हमारे स्कूल को खुद सदा सलामत रखे. नात के हिसाब से हाका के शेरखान हाउस तरफ ना और चाहे कम जमून मिलमानू ना बेहजार टीवी तरफ ना और नूर कम मिलमानू वागज कम दे जजमेंट को दाडेर خوښ شو دا نات او حکم ډیر خوښ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د نوید صاحب او د نور د ټیم مرګري دا ډیر شکریا ادا کوم چې ډیر په لږ وخت کې چې کم دنو زمونږ د پروګرام ډیر خپل رنگ ورک شارټ نوټس باندې هغه زمونږ کوریج وکړو او د پروګرام په حواله سره به زه دا خبرو کوم چې ما په مختلفو ادارو کې ډیوټي کړې دي. زه په مردان کې د نای سکول وایس پرنسپل چې کم دنو کلمدان زما په لاس کې دی او زه د دې ټیم ورک چې کم دی زمونږ ټیچران چې کم دي نو ډیر په اکیډمیک سایډ باندې یعنی نصابي سرګرمو کې ماشاءالله ډیر مخکې دي او په غیر نصابي سرګرمو کې په تاسو وینئ په سکرین باندې په دې زون کې یعنی په دې ایریا کې زه د دې نه بهترین سکول بل نه ګڼم ځکه چې موږ به ووایو چې ما تقریبا د 99 نه زه په دې نجي ادارو کې زه ډیوټي کوم په مختلفو پوسټونو باندې خو ما داسې ماشومان ټیلنټډ او داسې بولډنس ماشومان چې کم ننو داسې په بل اداره کې نه لیدلي. زه نورو ته هم دا خواست کوم زموږ د ماشومانو کې چې کم ننو ډېر ټیلنټس موجود دي خو د دې پاله شکول چې کم ننو دا د ټیم او د هیډ اپ ډیپارټ چې ورته وایي لکه زموږ ډایرکټر امجد صاحب د هغې خواره او هلې ځلې چې کم ننو هغې دا رنګ راوړی دی او دا به انشاءالله زه خو دا وایم چې دا صرف مونږ د
په دې سکرین باندې دویم چې دا دنیا ته موږ په دې سکرین باندې ښکاره کړو چې زمونږ په ملک کې خاص کر زمونږ په کې پی کې صوبه کې موږ خو داسې ځان شاډل غونته خلک حسابو خو زمونږ په ماشومانو کې ډېر ټیلنټ موجود دي او څنګه چې بیا نوید صاحب د هغې نه په اخري کې به دا سوال وکړو چې بچې ته به څه جوړېږي نو هغې به دا خبره کوله چې موږ به ډاکټران جوړېږو موږ به د آرمي غټ غټ افسران جوړېږو موږ به د ملک انجینیر جوړېږو انشاءالله راتلونکي وختونو کې زه د الله ډېر لوی تمه لرم امید لرم چې زموږ د ماشومانو په خولې باندې چې کومې خبرې دي انشاءالله دا به الله قبول او منظوري کړي او زموږ ملک به په دې لحاظ باندې ډېره ښکلې ترقي وکړي انشاءالله. جی ګرانو کتونکو دا وخت ما سره عزیز عادل صاحب موجود دی کم چې د تعلیم محکمې سره تعلق ساتي بطور هیډ ټیچر کار کوي په یو سرکاري سکول کې د پروګرام کې دوی د جج فرایض انجام کړلو نو دوی سره په دغه اړه باندې خبرې کوو. عزیز عادل صاحب د ټول لاول خپل پروګرام کې هر کلی وې ما څنګه یې بس شکر الله ټیک ټاک. دې سکول ته چې راغلی تاسو دا پرفارمنس تاسو وکتل د ماشومانو دغه ټیلنټ مو وکتو نو په دغه اړه څه وایې؟ نو ما خو چې څومره د دې دا پروګرام وکتم نو د کرت نه والې تر اخري د دې چې کوم آیټم و د هغې په هغه ښه بیلنس ټو بیلنس داسې چې ویل پریپیر مو تیار راغلی واړم او بل چې کوم کردار د دې دپاره د هر یو تن دپاره مقرر کړی شو نو هر یو پوره کوشش وکړو چې د هغې سره انصاف وکړو. ښه جي دا راته ووایې چې داسې قسم کلتوري سرګرمۍ په دې لیول باندې په سرکاري سکولونو کې ممکن دي یا هلته ولې دومره کم دي نو دغه لږ شانتې راته وایي. او سوال خو دی ستاسو دې کې وجوهات خو کیدی شي ډېر خو یو غټه وجه دا ده چې د سکول د ګورنمنټ سکول آلریډي انفراسټرکچر کمزور دی کم دی موږ سره هغه وسایل نشته او چې څه راشي په دې محدودو وسایلو کې بعضې سکولونه شته چې هغې کوي اکټیویټیز داسې کوي کو کریکولم خو هغه ډېر محدود دی. جی ګرانو کتونکو دا وخت ما سره د نای سکول سیسټم مردان پرنسپل صاحب امجد حسین دیار صاحب موجود دی نو هغې سره هم یو څو خبرې اترې کوو. امجد صاحب د ټول نه لاول خو ورته په دومره کامیاب او ښایسته پروګرام ارګنایز کولو باندې مبارکي در کوم او لږ شانتې راته د خپل سکول او د ماشومانو د پروګرام حوالې سره ته لږ شانتې ووایې. ټیک شو نوید صاحب ډېره مهرباني د ټولو اول خو زه د بیزاد ټي وي د نوید بای د ناصر بای خصوصي شکریا ادا کوم چې دی داسې هلې ځلې او داسې پروګرامونه هغه دی په خپله شیشه باندې راولي او دا زمونږ په شانتې دي یو خدمت کوي د قوم لګیا دي نو د خو ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم. نن سر زمونږ په دې سکول کې بزم نایس حوالې سره موږ یو پروګرام انعقاد کړو د هر کال موږ یو یا دوه پروګرام موږ کوو او کم څنګه تاسو ته پته ده هم نصابي سرګرمۍ چې څه ته وایي نو هغې حوالې سره زمونږ دا پروګرام و دې کې حاکه وه ټیبلو پکې نعتو پکې تلاوتو پکې او څنګه تاسو تعلیم سره وابسته چې دا په ماشوم کې کم بورډنس پیدا کوي خود اعتمادي به پیدا کوي او هغه د دې خبرو جوګه شي او هغه راشي او د هغه نه هغه ججک ختم شي. زمونږ خپل خیال دی چې د کتاب سره سره چونکې دا زمونږ په 2010 کې چې موږ کله د خپل سکول آغاز کو نو موږ په سر پیرست باندې هم نصابي سرګرمۍ خوي او اوس چونکې وخت سره پتم لګي چې کم اکټیویټیز بیس لرننګ شو یا کور کریکولم اکټیویټی شو دې طرف ته اوس حکومت هم ډېر زور ورکوي د برنم په دې باندې اوس ډېر زیات او چې ساتي هغې چیرې دا تاسو وکړئ او ماشومان پیرنټس ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ الحمدلله نای سکول موږ سره کوم واړه دي د دې پیرنټس په دې کې موږ سره ډېر زیات کوآپریشن کوي لکه په دې کې تاسو کتل کم ماشومان په دې کې هغې کم خرچک کړی و دا ټول هغې برداشت کړی و هغې ته دا پیغام ورکوم چې د سکول سره سره په دې کې تاسو زموږ ملاتړ جوړ شئ او په دې کې موږ سره مرسته وکړئ چې موږ ستاسو دا بچي په ډسټرکټ لیول او بیا په صوبایي لیول او بیا انشاءالله په قومي سطح باندې دې موږ بوزو او د دې دا بورډنس د دې دا صلاحیتونه دا موږ او تاسو راوباسو او دنیا ته وښایو. ستاسو سکول ما وکتو دا وړوکی سکول دی خو بیا هم لکه داسې اکټیویټیز چې کوم دي کلتوري او ادبي سرګرمۍ چې دي نو دا په نورو پرایویټ سکولونو کوم چې غټ غټ سکولونه دي د مردان سیمې او په هغې کې داسې اکټیویټیز د نش برابر دي نو تاسو دغه لکه څنګه آیډیا تاسو ذهن ته راغله یا تاسو څنګه دغه سوچ وکړو چې زه په دغه خپل سکول کې
دغه سرګرمۍ چې دي نو دا زه وکړم په ښه سطح باندې وکړم. اصل کې سره زما خپل تعلق د ټیچینګ سره دی او بیا زه د ادب ټیچر پاتې شوی یم 13-14 سال ما په مختلف سکولونو کې. نو چونکې دا بحیثیت ټیچر ما ته دا احساس و نو ما خو به هلته کې چې کله زه کومو ادارو کې ما ټیچینګ کړی دی نو به ما دې طرف ته توجه ورکوله. خو چونکې هغه به نور سکولونه کله به موقع وه کله به نه وه. نو موږ چې کله 2010 د دې سکول بنیاد موږ کېښوده نو موږ وایو چې انشاءالله موږ به د خپل محدود وسایلو کې دا شی موږ پروموټ کوو انشاءالله او دا ماشومان به دې جوګه جوړو. الحمدلله وخت سره موږ هغه کار کې او پای کې خدای پاک برکت اچي. او نن تاسو وکتل چې کوم وړو رالل سټیج باندې او دا دي کوم پیش کړل نو زموږ د توقعاتو نه ډېر زیات دا دي ښه وکړل. نو ډېره مننه امجد حسین دیار صاحب او امید ساتو چې را روان وختونو کې به هم تاسو په خپل سکول کې دغه شانتې دغه سرګرمۍ چې دا به جاري ساتئ. یا کتونکو همدې سره د خپلې خپرونې اختتام کوم. انشاءالله ډېر ژر به تاسو سره بیا د یو نوې خپرونې سره حاضرېږم. همدې سره تاسو نجات غواړم د الله په امان.